بسم الله الرحمن الرحیم. د کوټې د دماکې هغه اواز خو به ستاسو غوږونو ته در رسېدلی وي چې اوس په کوټه کې دماکه وشوله او په هغې کې اوس د جوبل کسانو او د مړه کسانو لا اوسه پورې خو لا اندازه نه شوې چې څونه کسان پکې وفات شوي دي او څونه کسان پکې اوسه پورې زخمیان دي. زما دا ویډیو چې کله په سکرین باندې تاسو ګورئ کیدای شي چې هغه وخته پورې د دې بیا اندازه هم لګېدلې وي چې چا کړې ده، کیدای شي چې بیا څوک ذمهداري هم واخلي او هغې پورې به د هغې پته هم لګېدلي وي چې څونه کسان پکې شهیدان شوي دي یا څونه کسان پکې جوبل دي. تر د هغه وخت او د هغه دمې پورې چې کله دا دماکه کېدله، ما یو څو ورځې مخکې په دې باندې خپل ویډیو کې دا اظهار خیال تاسو ته مخامخ پیش کړو چې دا دماکې زمونږ د پښتنو په دې ریجن کې ولې کېږي، مونږ اوسه پورې په دې باندې پوه نه شو. اوس د کوټې دا دماکه دا د پېښور د دماکې نه پس دا دویمه کړي شوه. دا د زنځیر همغې کړۍ دي، تاسو یې ګورئ او هغې سره یو ځای کوئ. هر ځای کې پښتون چې کوم دی هغه جوبل هم دی، هر ځای کې پښتون مړ هم دی، هر ځای کې پښتون په دار باندې هم دی. والله عالم چې دا څه وجه ده او دا څه ګیم دی او دا په کوم وجه باندې کېږي او مونږ ته د دې ګیم دا کسانو یا دا اشارې یا د دې چې کوم خوځولو والا کردارونه دي هغه اوسه پورې مونږ ته لا چا په ګوته باندې نه کړل، نه مونږ ته هغه را مخامخ شول. د دې سره سره د پی ایس ایل والا یو نمایشي میچ شروع او په کوټه کې دا په پیله ځل باندې دا د پی ایس ایل والا دا میچ شروع، دا نمایشي میچ شروع. د دې لپاره نجم سیټي مخکې نم لکه دته وی سترټس ملو شوي مو دته ویلي شوي مو چې راځي کې دا میچ مکوي، خو وی هغه بیا هم د دې نه باوجود هم دغه ځای کې دا نمایشي میچ کې خوستو او ښه خبره وه. دا خو د کوټې دپاره د کوټې د عوامو دپاره د هغه ځای د خلکو دپاره دا خو یو ښه خبره وه. کیدای شي د دې سره بین الاقوامي کرکټ هم دلته راغلی وي، خو نن په هغې باندې پتره وشو. بار پیله هغه ځای کې اور لګېدلی و د سټیډیم نه بار، د هغې هغه لوګي به کیدای شي ستاسو په سکرین باندې کتلي وي چې کله میچ شروع نو دغه میچ په دوران کې او ښه میچ شروع، ښایسته میچ شروع، کراؤډ پکې ډېر زبردست و. په 2-3 غنټو کې ټول ټیکټونه خرڅ شي. نو یو مثبت طرف ته مونږ روان یو، یو مثبت قدمونه مونږ یو څو اغوستي وو چې په دې کې دا اندېښنه او دا کار پکې داسې وشو. یو پکې د دماکې وشو او دویم پکې پتره وشو. دماکې خو د الله طرفه دي چې په مونږ باندې امتحانات را روان دي، خو دا پتره او دا کاڼي چې چا په لاس کې نو دا کاڼي خو هم زمونږ په لاس کې، دا خو هم د پښتنو په لاس کې. اوس دا کاڼي خو امریکې نه دي راورولي که نه چې په کومه په میچ په دوران کې دا کم کاڼي راورېدل یا دغه ټیرونه یا دا اور چې چا لګولیو دا خو اوس امریکې والا خو نو لګولې که نه، دا خو هم زمونږ د خپلو پښتنو لګولیو. پته نه لګي چې دا څوک داسې لمسوي مونږ ته او څوک یې مونږ ته داسې دا کردارونه را برابر کړي او مونږ ته دا خپل کسان روچت کړي. مونږ اوسه پورې په دې پوه نه شو. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.